لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. سورة شورى آیت نمبر 13 دریم رکوع 25 سپارہ صفحه نمبر 8. پرونه درس کتا سو تیار شي نو موږ پکې دا خبره کړې و چې د اسمانونو او د ځمکې پیدا کون کې ذات الله تعالی دی او بیا چې کوم دی د ځمکې او د اسمانونو د دې اختیار او دغه شانتي د دې کنجیان هم د الله تعالی سری دي. دا پرونه درس زموږ خلاصه وا دیزن الله رب العزت فرمای چې څونه انبیاء کرام راغلي دي څومره انبیاء کرام په هغه سره خصوصي تور سره نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او نبی علیه السلام دا پنځه انبیاء کرام د خصوصي تور سره ذکر کړي او د دین علاوه چې څومره انبیاء کرام دي 1,24,000 کم او بیش د دې ټول انبیاء کرامو د دین خلاصه د درې خبرې وي. هر یو پیغمبر خپل امت ته درې خبرې دا مشترک کړې دي. نمبر 1 توحید او دویم چې کوم دی د رسالت خبره او دریم د قیامت خبره. دا ټول انبیاء کرامو مشترک خبرې دي. الله فرمای چې کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیهم خدا خبره پدې مشرکانو باندې انتهایی درنه ده دې خبره ته تیار نه دي. بدا زکه چې رسالت دا الله تعالی چې چاته غواړي ورکوي وته دې مشرکانو په اول دا خبره کوله چې پیغمبر چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدي نو الله د هغه جواب وکړو الله یجتبی الیه من یشاء. رسالت دا د چا پلاس کې دی الله تعالی او بیا الله تعالی چې په خپل بندګانو کې چاته وغواړي پیغمبري جوړ کړی دی ويهدي الیه من ینیب. او دویمه دا چې دا خلق کا هدایت نه قبلې نو وجه دا چې دی الله ته رجوع نه کوي ځکه چې کوم دی الله تعالی ته هدایت هم نه نصیب کوي. په دې آیت کې دا یو څه خبرې دي. شرع لكم من الدين الله رب العزت مقرر کل تاسو د پاره دین ما وصى به نوحا د کومه چې حکم وکړو د نوح علیه السلام ته والذي اوحينا اليك وهغه چې وحي وکړم ستا طرف ته وما وصينا به او د کوم حکم چې مونږ وکړو ابراهيم وموسى وعيسى ابراهيم عليه السلام ته موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام ته ان اقيموا الدين چې قائم ساتي تاسو دین ولا تتفرقوا فيه او اختلاف مکوي په دې دین کې کبر علی المشرکین او ګرام خکاری په مشرکانو باندې ما تدعوهم هغه چې بلی تاسو دیتا الیه حقیقتا الله یجتبی الیه او الله ورکوي خپل ځان ته من یشاء هغه څوک چې غواړي ويهدي الیه من ینیب او هدایت ورکوي خپل طرف ته هغه چې رجوع کوي. وما تفرقوا الا من بعد او جدا نشول دی مگر پس لدینا ما جاءهم العلم بغيا بينهم لهغه چې راغی دی ته علم د ذکر په وجه بينهم بخپل میانس کې ولولا كلمه سبقت وکچری نبی حکم لروان دی من ربک نبی صلی الله علیه وسلم استجربنا الى اجل مسمى تر وقت مقرر پوری لقضی بینهم فیصله بشری ود دی په میانس کې
وان الذين اورثوا الكتاب وبشككم خلق وارثان کړی شوی د کتاب من بعدهم پس لدوینا لفی شک منه فشک دی د دې په نسبت مريب او تردد کې دي. واخر دعوانا الحمد لله.